او دغه شپې یو خبر ارته بیانوم په ذهن کې راته یاد شو، دام ډیره خوندوره خبره ده او دا علامه زمخشری یو تفسیر د تفسیر کشاف په نوم باندې په عربی کې دی، شاید چې اوس یې ترجمه راغلی په اردو کې، خدای په عربی کې تفسیر کشاف زمخشری رحمت الله تعالی علیه کتاب دی، په هغه کې دا خبره موجود ده د شب براءت متعلق ډیره ناشنا خبره کړې ده. هغه لیکلي دي وی چې شب براءت چې کومه را روانه ده ان شاء الله، وی چې دا هغه شپه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لرب لا یزال شفاعت ورکړی دی، شفاعت یا ورکړی دی، شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. نبی علیہ السلام فرمای زما شفاعت با په آخرت کې زما د امت غټو غټو گناهونو د پاره. دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کمال دی، رب لا یزال ورکړی دی. خو تفسیر کشاف والا سفر مې څه لیکلی دي وی چې حضور کریم آقا علیہ السلام لا چې رب لا یزال د شفاعت د غلو یا ذخیره ورکړی دا او د امت د ښېګړې دپاره دا شفاعت د غلو یا معجزه ورکړې ده. تفسیر کشاف صاحب لیکلی دي چې دغه شفاعت د غلو یا ذخیره او معجزه چې رب لا یزال رسول کریم آقا علیہ السلام له ورکړی وي چې دایم د شب براءت په شپه باندې ول ورکړی او د هغې تفصیل یې څنګه بیان کړی دی، تفصیل یې داسې بیان کړی دی. تفسیر کشاف صاحب لیکلی دي وی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د شب براءت په 14 شپه باندې په 14 شپه باندې دعا وغوښته د شعبان المعظم، د شعبان المعظم په 14 شپه باندې دعا وغوښته رب لا یزال په آخرت کې زما د امت لپاره زما شفاعت قبول کړه. وی چې الہ العالمین د طرف نو وحی رااله، جبریل علیہ السلام راغی په دعا د رسول کریم آقا علیہ السلام باندې او رب لا یزال ورته فرمایل یا رسول کریم آقا علیہ السلام ستا شفاعت با د امت درېیمې حصې په باره کې، ستا امت به څو حصې کومه؟ 3 حصې کوم بیا، ستا شفاعت به د امت په 3مه حصه کې قبلوم، دا نور نه. وی چې کله رسول کریم آقا علیہ السلام امت 2 حصې پاتې شو، 2 حصې خو ډیره لویه خبره ده. نبی علیہ السلام یو امتی داسې نه پریښی چې لاس نه نیولی نی او جنت تی نه داخل کړه. 2 حصې امت دا خو ډیره لویه خبره. وی چې په 14 شعبان المعظم باندې بیا دعا وکړه چې رب لا یزال دا 2 حصې امت به څه شی کا، دا به چرته ځي. خدای پاک از مال د ټول امت شفاعت راکړه. تفسیر کشاف صاحب لیکلی جبریل علیہ السلام راغی ورته فرمای رب لا یزال فرمای د 2 حصو شفاعت مدر کا الله چې د هغې 2 حصو شفاعت تو کړې او دنیا نه په ایمان باندې راغلی. ډیرم ګناهګار یا رسول الله خو چې تاسو شفاعت وکړه لاس نه به نسې او جنت ته به داخلی. یو حصه پاتې شو. تفسیر کشاف صاحب لیکي نبی کریم علیہ السلام ورته فرمایي زما دا یو امت حصہ بس شي کا، دا به چرته ځي خدای پاکه. وی چې شب براءت په 15 شپه باندې رسول کریم آقا علیہ السلام بیا دعا وکړه چې خدای پاکه د ټول امت ګناهګار شفاعت تر نه غواړم چې څومره اهل ایمان او اهل اسلام ګناهګاران دي د هغو شفاعت تر نه غواړم. تفسیر کشاف صاحب لیکلی دي د شب براءت په شپه باندې چې رسول کریم آقا علیہ السلام 3م ځلم دعا وغوښته. جبریل علیہ السلام راغی ورته فرمای یا رسول الله رب لا یزال فرمای چې رب طرف نستا د ټول امت لپاره ستا لپاره شفاعت. ځکه نبی علیہ السلام فرمایل شفاعتی لأهل الكبائر من امتی. نبی علیہ السلام فرمای زما شفاعت با د ټول امت مسلمانانو مؤمنانو د کبیره او ګناهونو لپاره غټ گناهونو لپاره رسول کریم آقا علیہ السلام فرمای زما شفاعت به رب لا یزال په دغه شپه باندې ول ورکړی دی.